چا په بیماری کې دا سرور کلمات ویل نو په دې باندې جهنم حرام دی اور به مسلې کی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی سرور کلمات دي سلور چې دا څوک وی نو د اړ کلمې جواب الله رب العالمین برای راست خپل ورکي. لکه ته چې دا الله څخه خبرې کوي، د الله څخه د کائنات او بادشاہ د زمکه او د اسمان بادشاہ رحیم او کریم چې د خورینه دا کلمات وباسي وی ډایرک الله رب العالمین یو سکند کې دنه واپس دغه جواب درکړي. او دویمه جمله و فرمایله ویل دا سرور کلمات چې څوک وی یو مریض دا سرور کلمات ویل ناجوړه دی. الله دې موږ ټول روغ کړي او ټول مریضان دې الله ښه کړي. خو بیماری په دنیا کې شته، یو جنت دی، جنت کې بیماریان نه شته. دې بیمار دی، په تبه باندې پروت دی، په کینسر باندې دی، په تور زړی باندې دی، د ګردې مریض دی. خو چې دې بیمار او د په بیماری کې دا سرور کلمات ویل نو امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي من قال فی مرضه نو لم تطعمه النار. که چا په بیماری کې دا سرور کلمات ویل نو په دې باندې جهنم حرام دی، اور به مسلې کی، اور ته نشي تللی. او کلمات انتهایی آسان، انتهایی خواږه. خدا الله رسول او مشفق انسانو د دې امت تربیت یې کوو. ویل دا سرور کلمات چې وایي الله به دله جواب درکوي. دویمه دا ده که ناجوړه وي او دا دې ویل او مړ شي په دې بیمارۍ کې نو لم تطعمه النار. دا الله نبی فرمایي دی به چرته د جهنم اور مسلې کی. هغه سرور کلمات دا دي. صحیح حدیث دی د الله د رسول لا اله الا الله والله اکبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له. درم لا اله الا الله له الملك وله الحمد. او سرورم لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. وسنا الله نبی فرمایي چې کله یو مسلمان مؤمن دسی وي چې لا اله الا الله والله اکبر، نشته بل اله، نشته حقدار د بندګۍ، نشته بل معبود سوا دی الله نه، او الله د ټولو نه لوی دی. الله رب العالمین لوی دی. نه امریکای سره لویوالی شته، نه برطانیې سره شته، نه د چین سره شته، نه د وزیر اعظم سره شته، نه د خان سره شته. لوی چې دی نو زمونږ هغه لوی الله دی. وایي چې څنګه څوک دا وایي؟ وی رب العالمین وی چې لا اله الا انا وانا اکبر، بل اله نشته سوا زمانہ او زلوین. دویمه کلمه چې دا بنده وی چې لا اله الا الله وحده لا شریک له، لایق د بندګۍ یو الله دی، یو ذات دی، شریک ولا نشته. وی رب العالمین جواب ورکی چې لا اله الا انا وحدي ولا شريك لي، بل اله نشته سوا زمانه زي ما یو اله، او زي आवाज ذات ما زمانه سره شریک نشته. نی وزیران شته، نی شریکان شته، نی مشیران شته. صمد ذات دی، غنی ذات دی. او درې مې فرمایل دمه کلمه چې لا اله الا الله له الملك وله الحمد. حقدار د بندګۍ یو الله دی، لایق د بندګۍ والله زمونږ یو دی، او دا بچایم صرف یو الله له، دا ټول حمدونه دی یو الله لدی. وی الله جواب وکي چې لا اله الا انا ولي الملك ولي الحمد. حقدار د بندګۍ اله هم زما، او ټول بچي او ټول حمدونه مال دي. او چې دا وی لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله، نشته بل اله سوا د الله نه، او نشته بچ کېدل د ګناه نه، نشته طاقت د نیکۍ مگر د الله په مدد. وی الله فرمایي چې لا اله الا انا ولا حول ولا قوة الا بي. دا کلمات دي ډېر انتهایی آسان دي، ځکه دا کلمه خو موږ یاد کړې ده. لا اله الا الله ورچاله ورځي، خو لا اله الا الله والله اکبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا اله الا الله له الملك وله الحمد، او لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله.
د هرې جملې جواب رب العالمین تعالی درکوي. او دویمه دا ده که کوم مریض چېرته په مرض کې دا وویل او دی مړ شو نو د الله نبي فرمایي ډایرکټ جنتي دی اور ته به لاړ نه شي.